بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدونکو ګران اوریدونکو تاسو په خدمت کې حاضر یو د تفهیم ادب د سلسله یو بل پړاو یو بل کړی د پښتونخوا پیاوړي هم دغه سلسله د کړی یو بل روح یو بل اړخ ته زو او نن چې موږ سره کم ملګری دی بلکې موږ دغه ملګری یو ډاکټر اسرار اتل پروفیسور ډاکټر اسرار اتل د تعارف محتاج ځکه نه دی چې هغه یو ټرند سیټرز دی په شعر کې هم په ژبه کې هم په پښتو ویلو کې هم په پښتو کولو کې هم داسې کم پښتون دی چې هغه شعور لري هغه ادراک لري او هغه د ډاکټر اسرار اتل د نوم نه د هغه د کار نه د هغه د زیار نه خبر نه وي او یا وتا دغه د شعر سمسرا دغه د شعر سکړی او یا په 13 باندې چې هر هغه کس چې د پښتو د شعر او ادب سره سلګ ډیره هم علاقه لري نو هغه به د اتل په سټایل کې د شعر ویلو او د هغه په انداز کې د پښتو ویلو کوشش ضرور کوي. دوه کسان زمونږ په یادو باندې زمونږ په دې سیمه باندې د پښتنو په سیمه باندې او د پښتونخوا په سیمه باندې دا سیدي چې هغه ته موږ ټرند سیټرز ویلې شو چې هغه نوجوان فالو کوي او د دې وخت د زلمی کول چې څومره هم لستون کې دي او څومره هم زده کون کې دي هغه په ستل خپل خوش قسمتي غني. یو پروفیسور ډاکټر عباسین یوسفزی سیبو چې د هغه د پښتو ویلو انداز د هغه د شعر د ویلو انداز د هغه د خبرو انداز داسې ځانګړی او داسې ځانګړتیاو په هغه کې چې خلکو په هغه باندې فخر کاو او خلک په هغه پسې تلل. د هغې نه پس ډاکټر اسرار اتل ګل زما د سیمې دی زما د خاورې دی زما د کاټلنګ زما د لونخړ چې کم دی پیاوړی دی او منګه په هغه باندې فخر کوو. منګ ته دا اعزاز حاصل دی چې منګ د ډاکټر اسرار اتل کلیوال یو او منګه د هغې سره په دغه لار باندې په دغه سیمه باندې په دغه سپرلو کې په دغه پټو کې په دغه خزانونو کې ملګرتیا کړې ده. نو نن زمونږه خوش قسمتي ده زمونږه د چینل خوش قسمتي ده چې د ډاکټر اسرار اتل سره منګه د هغې په کلی کې ناست یو باغ یارم د موټي سره خوا کې د کاټلنګ او د لوخړ په مینځ کې یو ښکلی کلی دی د سپرلو او د بهارونو کلی دی. هلته موږ راغلي یو څو خبرې به کوو د ډاکټر اتل صاحب په ژوند باندې د ډاکټر اتل صاحب په شعر باندې. زمونږ ملګری دی وختونه ستاسو نه نیسمه او راځمه اتل صاحب ته هرکلی وایم. اتل صاحب ستړی مشي او په خیر راغلی. صاحب تاسو په خیر راشي خدای مراوله خوشاله شوم په خبرو مو او تفهیم ادب د هم پیاوړی وي چې تاسو په خلکو پسې ګرځئ د سیمو کې ګرځئ او د خلکو غږونه دنیا ته نړۍ ته دغه سیرې ور معرفي کوئ د هغې سره خبرې کوئ د ژوند خبرې کوئ خوشحاله راته اوسئ. ډېره مننه اتل صاحب. لومبۍ پوښتنه به زما دا وي کوشش کوو چې کومه روایتي انټرویوز وي د هغې نه راتېر شو او یو څو خبرې وکړو د کار خبرې وکړو لږ په خپل وړوکوالي باندې په خپل ژوند باندې په خپل تعلیمي کیریر باندې په خپل استادانو باندې لږ راته رڼا واچوئ ځکه چې ولس غواړي چې تاسو د کومو مرحلو نه راتېر شوي او د عظمت دا تکل چې کم کړی دی د دې دپاره تاسو څومره شپې وروړي کړي. ګوهر صاحب راز صاحب یو شعر وایي چې سفر یې تل د امن سفارت دی چې سفر یې تل د امن سفارت دی. زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. د زده کړو لړۍ نه ختمیږي د تربیې لړۍ نه ختمیږي د پرایمري سکول نه راواخله تر پی ایچ ډي پورې بیا د صحافت دنیا بیا د راډیو دنیا. زما په خیال اوس هم ځان طالب علمان ګڼو اوس هم زده کړه کوو هغه که د درس و تدریس سره ده هغه که د صحافت سره ده او هغه که د ادب سره ده. یو 20 کلنه یو 2 لسیزې تېرې شوې چې په هغې کې زیات تر موده ستاسو په وړاندې وه څنګه تېرې شوه زه هم پرې نه یم پوه شوی خو اوس هم داسې ګڼو چې اوس هم ضرورت دی ځکه تاسو ناستې خلکو ته دغه غږونه رسوئ. اوس هم د ډېرو خبرو اړتیا شته ځکه تاسو ناستې خلکو ته دغه څیزونه وړاندې کوئ. نو بلا ملګري لرو په دغه سفر کې په دغه 2 لسیزې کې د خیبر پښتونخوا نه تر افغانستانه تر نورې کلهمې نړۍ پورې بلا ملګري م پیدا کړه د ژورنالیزم په ډګر کې د ادب په ډګر کې د استادۍ په ډګر کې اصغر نسیم صاحب ناست دی او دغه سفر به لا رواني زما په خیال نه ختمېدونکی دی. هر دم او هر ګړۍ لا هم زده کړو ته اړتیا لرو. صحیح همدغه سفر دی
چې څنګه د لومبي ستانه سړی راواخلي تر اخري ساه پورې دغه لړۍ به دوام لري. خو اتل صاحب ته به زه بیا هم دغه سوال ږدم چې دغه جواب راته راکړي چې دغه لومبۍ ستاسو زده کړې وي دا د کومو ځایونو کې وي او ستاسو دغه د پرایمري سکول راته نوم واخلئ بیا د های سکول او بیا تر پېښور پوهنتون رسېدلي یې خو زموږ ته هر څه وړاندې دي زموږ مخې ته خو لکه کم از کم چې تاسو یې ملګرو ته راوړاندې کوي زموږ چې کوم کتونکي دي او کوم اورېدونکي دي هغې ته راوړاندې شي نو زما په خیال چې مزه به وکړي. ګور صاحب په کلي کې مو وړوکی پرایمري سکول دی په دغه باغ حرم کې لومړی زده کړې دلته شوي دي بیا الو زمونږ یونین کونسل دی الو کلی په هغې کې تر اتمه پورې لسم جماعت مې دلته بیا ډیری زمونږ سکول دی هایر سیکنډري سکول دی اوس هغې کې 12 مې بیا د هایر سیکنډري سکول کاټلنګ نه کړی 14 مې بیا شخصا د پېښور پوهنتون نه کړی بیا په 2001 کې پېښور پوهنتون پښتو ادبیاتو کې ماسټري شوه بیا تر دویم دریم سیشن کال 2002 بیا څلورم پنځم ژورنالیزم هلته نه وشو او په څنګ کې بیا د اتم نه واخله تر 12 پورې تاسو ته پی ایچ ډي وایي یا ته دکتورا وایو مونږ هغه شوی وه د هغې وروسته بیا هغه رسما د زده کړو لړۍ پای ته رسي خو زه دا ګڼم چې دغه لړۍ نه ختمیږي او که سړی وغواړي نو تر مرګه پورې روان وي. بالکل راځو به ډاکټر صاحب خو اوس به زما په خیال زمونږ چې کوم اوریدونکي ننداره کوونکي دي هغې سوال به دا لري زما به دا سوال وي چې تاسو شعر طرف ته څنګه راغلی او د شعر د لومبۍ زده کړې مو څنګه کړې وې څنګه داسې دومره ادبیاتو کې مخکې لاړل الحمدلله چې نن زمونږ د پښتونخوا پیاوړي نه یې بلکې د درستې نړۍ چې کوم ځای کې پښتو لوستلی کېږي او کوم ځای کې پښتو اورېدلی کېږي نو هلته کې ستاسو نامه ده هلته ستاسو احترام دی دغه لږ راته ووایي. ګوهر صاحب په دغه سیمه او په دغه منطقه کې چې څوک هم ژوند کوي دلته اوبه دي دلته غرونه دي دلته ونې دي څنګه چې تاسو په آغاز کې خبره وکړه دلته سپرلي دي دا بوږنونکي دي دغه فضاګانو که چېرته ستر خوشحال بوږنولی و نو د دې نه دا اندازه کېږي چې په دغه سیمه کې شعر و هم بیا د یو ځینه تحریک موندل وي زموږ خوشقسمتي وه چې یاره د دغه کلي نه پېښور ته لاړو پېښور مرکز و د هغه ځای د کابل د خلکو سره روابطو نو خامخا هغه اثر وي بیا زه ځان خوشقسمته ګڼم چې په هغه دوره کې د زده کړو په دوره کې زما د ځینو داسې خلکو سره روابط شروع شو چې د هغې تاسو هم شاید دی هغې کې زموږ ستر اجمل خټک بابا و زه خوشقسمته ګڼم چې د ژوند په آخري مراحلو کې د هغې سره زموږ روابط شروع شو ډاکټر صاحب اظهارالله اظهار صاحب سره به زما ناستې کېدو په پېښور کې بیا که دغه ناستي به ټول کېدل کتابونه منځته راځي راډیوګان رالل ادبي هلې ځلې راللې مجلسونه رالل نو د دغه کلي د حجرو نه د ناستو نه د ریډیوګانو پورې تر سیمینارونو پورې تر هغه تالارونو پورې دغه ټول څیزونه داسې وو چې وخت په وخت یې متحرک کړي وو او شعر هم لوستی دی شعر هم اورېدلی دی چېرته چې هم ښه شعر مو اورېدلی دی هغې ته مو پام کړی دی هغې ځان ته ودرولي یو او یو تاثر هم ته اخیستی دی او زما په خیال دغه تنده به ختمیږي نه دغه به لا روانه وي بیا تقریبا د رسنیو سره د کار په دوران کې دغه سلسله تر لوی نړۍ پورې وغځېدله په هغې کې ډېر سفرونه هم وشو خو د میډیا سره د کار په دوران کې بیا ډېر روابطو خو دغه د کال 2014 وروسته بیا رسما د میډیا سره وابستګي ختمه شوې ده ځکه چې دا د تاسو ناسې اوس په هر کور کې په شخصا د هر سړي سره په موبایل کې هغه په یک وخت یو داسې کردار دی چې ریپورټر هم دی پروډیوسر هم دی لیکونکی هم دی تکونکی هم دی اوس دغه موضوعات چې کوم دی ډېر شوي دي زه کوشش کوم چې هغه موږ ته په انګلیسي کې وایو چې مینول اوسو چې د دغه څیزونو نه لږ په ډډ خو ستاسو غوندې د ملګرو نه بیا هم په ډډه نشو پاتې کېږي ځکه چې اوس دغه چینل ډېرې زیاتې شولې زما په خیال هر لیکوال ځان دپاره یو چینل شروع کړی دی هغه غواړي دا چې نړۍ ته خپل پیغام ورسي دې کې فایده وکړه په څنګ کې څه نقصانات وکړي دې کې چېرته ستاسو غوندې پوهه خلک لګیا وي ولس ته د غږ رسوي زموږ هغه پیغام رساني هغه د ادب چې کوم مقاصد دي هغه کېږي که دغسې نه وي نو بیا محدودېږي نو سفر روان دی او د ژوند چې وي دغه سفرونه په سر روان دي دا نه ختمېږي ډاکټر صاحب بله پوښتنه به زما دا وي چې تاسو شعر لیکلی دی او دغه شعر تاسو یو ځانګړتیا لري د مضمون په لحاظ سره هم د فکر په لحاظ سره هم او د اسلوب په لحاظ سره هم
خو دې کې د ټولو نه غټ کردار چې کم دی نو ستاسو د دغه منفرد لهجې دی دغه ویل او دغه انداز چې کم دی او په دغه زبردست پښتو دې طرف ته تاسو څنګه پام راغی دا مو شعوري تور باندې زده کړل دا داسې پښتو ویل او په دې کې بیا داسې شعر چې کم دی ولس ته سپارل کنه دا بس خدای پاک تاسو کې یو ټیلنټ ایښی ګوهر صاحب دغه د 2001 چې پېښور ته لاړم د افغانیو رسنیو سره د اخبار سره زما وابستګي وه د ریډیو پاکستان سره زما وابستګي وه وخت کې د ریډیو یو چې دنیا شروع شوه چې خلک بیا ریډیو ته راغلل نو زما په خیال موږ خوشقسمته وو چې په هغه وخت کې د ریډیو هغه لار موږ ته په لاس راله او د ولس سره مخامخ شو نو زه دا ګڼم چې زه ځان خوشقسمته بولم چې خلکو دغه غږ اورېدو خامخا چې غږ خلکو ته رسي ته به یو لار اخلي نو زه نه پوهېږم چې خلکو ته پکې څه لګېدل خو دونه وه چې غږ خلکو اورېدو او هغه اوازونه دومره زیات نه اوس دغه اوازونه ډېر زیات شو اوس پکې اوازونه ورکېږي زه اوس هم ریډیو ته احترام لرم ما که څه زده کړه کړې د نورو سټیجونو تر څنګ دغه تاسو چې کوم سوال کوئ زه دا وایم چې دا د ریډیو ورکړه وه د ریډیو پاکستان نه راواله تر امریکا غږه پورې دغه یو اوږد سفر دی د کال 2003 څلورم نه راواخله تر 14مه پورې دا د یو مقامي ریډیو پاکستان نه راواخله تر امریکا غږه پورې دا یو داسې سفر و چې زما غږ خلکو ته رسېدلی دی خوشحاله په دې یم چې خیبر پښتونخوا کې یوازې نه چېرته هم پښتانه دي دغه غږ سره اشنایي لري نو د ریډیو پکې یو لوی کردار دی دغه ټولو ملګرو پکې کردار دی چې په دغه سفر کې زموږ سره شریک وو او موږ روان ډاکټر صاحب شعر لیکل تاسو ته آسان هم دي او بیا ویل خو په داسې انداز دی چې زړه راښکونکی انداز دی نثر طرف ته مو چې ته رجحان راغلی دی نثر لیکل زوري دی ضرورت دی شعر لیکل په اوس وخت کې هر څوک لیکي شعر به دا ووایم چې د نثر په نزد آسان هم دی ځکه چې هغې دپاره د لوست هغې دپاره دومره د پوهې یا ضرورت نه ځکه چې زموږ په ټولنه کې که مخکې ځو تر رحمان بابا دي تر خاطر یا زموږ ځینې مثالونه داسې دي چې هغې ته د دغه څیزونه نه وو خو هغې بیا هم شعر لیکلی دی شعر په اوسني وخت کې آسان دی خو نثر ګران دی نثر مې لیکلی دی افسانې هم شته د پېښور د تګ سره ما کالمونه لیکل په اخبارونو کې په ورځپاڼه وحدت کې په ورځپاڼه خبرونو کې هغه که زه راټول کړم د هغې نه هم یو کتاب کله زما ریسرچ وشو نو دغه کله هم چې څېړنې په کوم موضوعاتو کېږي هغې ته سړی نه نوځي هغې دومره وکړه چې یو شمېر سفرونه یې په ما وکړه هغې کې نړیوال هم دي که هغه سفرونه زه راټولوم هغه بې شمېره کتابونه جوړېږي خو زما خپله خیال دا دی چې هغه څه لیکل پکار دي هغه څه ولس ته وړاندې کول پکار دي چې د هغه مضمونونه راوړل پکار دي چې هغه د ضرورت دی د ولس څه پکې لارښوونې وي څه موضوعات داسې وي چې د ټولنیز ژوند د ګټو دپاره وي دغه پښتون ژوند یا د دې سیمې د امن دپاره د دې سیمې د خلکو د روزګار دپاره پکې لارې چارې وي نو بلا څیزونه دي د لیکنو دپاره رپورتاژونه مې شته چې په هغې کې به زه خامخا ووایم د ټول نه وړاندې که چېرته ستاسو وړاندې راځي نو په هغې کې زما د ټول نه مخکې یو رپورټاج چې کوم دی هغه پی ایچ ډي دی ټایټل د هغې چې کوم دی پی ایچ ډي دی چې هغه نه ده چې زه پی ایچ ډي ته څنګه رالم دغه سفر څنګه و ما داخله واغستله بیا مې ډیګري وکړله بلکې اکثر دغه ملګري په دغه موضوعاتو بحث کوي چې دغه معیارونه ډېر راټیټ شول دغه ټولې کرښې راټیټې شولې نو کوشش به دا کوو چې د دغې نه هم د هغې خلکو دپاره چې هغوی څېړنې کوي هغوی زده کړې کوي چې پی ایچ ډي هغوی لولي چې هغوی ته پکې ټول معیارونه او هغه څیزونه مخامخ چې دا د څه دپاره دي مقاصد څه دي او څه نه دي کنټنټ وایز زما خپله خیال دا دی چې لیکل پکار دي او رپورتاج بیا تاسو خبره وکړه زما چونکې پی ایچ ډي تیسیس په هغې دغه د ژوند یو داسې تاسو په خپله لیکلي دي ګور صاحب تاسو رپورتاجونه لیکلي دي چاپ کړي مو هم دي زما خپله خیال دا دی چې په نثر کې دومره قوي صنف ما لا نه دي لیدلي چې هغه د ټول ژوند د سفر احاطه کوي د شعر د صحافت د هلو د ځلو یعنی د حادثو چې څونه دي نو هغه پکې راځي نو انشاءالله خلک د منتظر اوسي چې ډېر ښه سفرونه او ډېر ښه رپورتاژونه به انشاءالله هغې ولولي تعدیب یې ځکه نه کومه چې دغه د ژوند سفر چې تر څو روان وي نو دغه څیزونه به ورسره بشپړېږي دا به ورسره مخکې راځي انشاءالله وږمې ختمیږي چې لونګ ختمیږي وږمې ختمیږي چې لونګ ختمیږي ستانه بغیر په ژوند کې رنګ ختمیږي د ښار کارونه د پرېږده اتله راځه په کلي کې د بنګ ختمیږي تعدیب اتل صاحب کول غواړي اظهار صاحب وایي شاړه ده سم د ماښامي نه پکې غله راوځي وخت مختصر دی لاره لویه د تلوار به کوي
نو تاسو وایي چې چاپ کیږي به خو زه به راځم او تاسو د بل شعري کتاب ته شعري ټولګې طرف ته چې کوم دی نو د خلکو سترګې دي سترګې په لار دي وته زیړ مازیګری په پیښور کې دی د هغې نه پس چې کوم دی نو زما په خیال باندې دغه کتاب به کله راځي او ما ته خورې بلها پیرې ویلي دي خو حمزه بابا وایي که نه چې تا چې سبا وکړو سبا نه راځي راشي په هر چا خو په ما نه راځي دا سوال دي چې کله به بل کتاب راځي تا د شعر ورصاحب زه خوشحاله یم چې زما کتاب زیړ مازیګری په پیښور کې دی د 13 ورځ په 20 وار چاپ شو دغه د افغانستان نه هم په منځومانه کې چاپ شوی ما تر اوسه پورې دغه کتاب چیرته هیڅ نه دی لیږلی چې دا ایوارډ له کومې ادارې ته نه د چا لخوا چاپ شوی دی په خپله او نه مو د چا نه پیسې اخیستې دي د چا نه پیسې اخیستې دي چې چا په جو خرڅ کړی دی چا له بلکې زه به دا ووایم چې دغه تقریبا 100,000 زیات خلکو چاپ کړی دی او ځان دپاره یې خرڅ کړی دی خلکو ته رسېدلی دی اندیش بابا زموږ په وړاندې و په ګور دی نور شي هغه نه هم ډېر څه زده کړي وو هغه هم د په ژوند کتاب چاپ نه کو کتابونو ته ضرورت دی خو دې اوس په دې هم نه کوم د شعر په چې شاعران ډېر شیات شو په هر سیمه او هر کلي کې کتابونه چاپیږي جنگ ژوند او جانان دغه موضوع به انشاءالله بشپړیږي دومره وخت په پکې نه راځو به وتل صاحب د مکلام اورو که نوی وي او که زوړ وي مینوالو ته به څه یاد وي څه به ورته موږ ور یاد کړو ستا د جفا درد مې حافظه کمزورې کړې ده ستا د جفا درد مې حافظه کمزورې کړې ده بس یوه د مینې کلمه راته لا یاده ده ژونده ستا سلګۍ سلګۍ قیصه راته لا یاده ده ګورو چې اتل صاحب د ژوند کومه سلګۍ سلګۍ قیصه چې کوم دی نو شعر کړې ده او هغه تاسو سره موږ نن شعر کوو ګور صاحب زه به 2-3 شعر درته ووایم یو غزل چې دا لارې که د ژوند د څراغونو نه خالي شي دا لارې که د ژوند د څراغونو نه خالي شي بې مینې به شي ژوند به د رنګونو نه خالي شي ذهنونو که مو لږ د نفرتونو نه خالي شي ذهنونه که مو لږ د نفرتونو نه خالي شي دا خاوره به د جنګ د عذابونو نه خالي شي او زمونږ چې هسې یو غمې چېرته په کار شي بیا ټول سمندرونه د لالونو نه خالي شي د وړوکې غزل د پیښور دی زوړ دی چې د مینې د سندرو کورو خانو پیښور د مینې د سندرو کورو خانو پیښور یو وختو بلا ښکلی غلا ځوانو پیښور او خوشحالو پیښور او باچا خانو پیښور خوشحالو پیښور او باچا خانو پیښور که اورو او که ګورو د رحمانو پیښور خوشحالو پیښور او باچا خانو پیښور که اورو او که ګورو د رحمانو پیښور دا تا سره په څه خبره داسې غرغنډه شو دا تا سره په څه خبره داسې غرغنډه شو دا ما سره په څه خبره ورانو پیښور مودې وشوې یو ګل پکې مین چاله ور نه کو مودې وشوې یو ګل پکې مین چاله ور نه کو مودې وشوې ارمان دی او ارمانو پیښور او څه خلک داسې وایي چې ګاندي د اشنغرو څه خلک داسې وایي چې ګاندي د اشنغرو څه خلک داسې وایي هندوستان او پیښور څه خلک داسې وایي چې ګاندي د اشنغرو څه خلک داسې وایي هندوستان او پیښور او اتلو سند او هند او پرتخار بدل نو بابا امیر کروڑو پهلوانو پیښور سند او هند او پرتخار بدل نو بابا امیر کروڑو پهلوانو پیښور بابا امیر کروڑو پهلوانو پیښور اتل صاحب نه به یو غزل بل هم اورو خو لږه شیبه پس زه راځمه د اتل صاحب د ډېرې مودې د اوږدې مودې دوست که یار ورته وی که همکار ورته وی ځکه چې همدغه د بشخالي کالج زما په خیال چې 2003 که 2015 شپږم کې چې کوم دی اتل صاحب هم تاسو ته ووایي چې دغه پروفیسر اصغر نسیم ما په سکوټر سور کو او موږ هلته لاړو چارج مې اخیسته نو دغه د اتل سره د اصغر نسیم صاحب ملاقات و راځم اصغر نسیم صاحب دلته ناست دی او د هغې نه د اسرار اتل باره کې یو 2-3 خبرې په لنډو باندې او بیا د اتل صاحب باره کې که هغې څه شعر لیکلی وي نو چې هغه راته ووایي پروفیسر صاحب په خیر راغلی او ستړی مه شي ډېره مننه تفهیم ادب چینل وال او ګوهر نوید صاحب او امجد صاحب تاسو موږ له مقرره اتل صاحب باندې خو ډېرې خبرې کېږي ما پې ډېر څه لیکلي مو خو مختصره 2 خبرې کومه موږ پښتانه وایو غر د لرې ښکاري که نه
نو غر خو د لرې ښکاري خو غر له چې خواله ورشي نو پای کې لالونه یې ملغلري پای کې چې کوم دی نو معدنیات دي اتل صاحب باره کې خلک چې کوم د کومې خبرې کوي یا موږ څه اورېدلې دي نو زما خو د اتل صاحب سره تقریبا 14 کالو ناسته پاسته ده ما نه زیات څوک نه پېژني خو یو ملاقات کې یا د بل چا په خبرو باندې څوک تاثر قایموي نو غلطه خبره ده هغه چې راشي او وګوري چې اتل صاحب سره ناسته وکړي هغه سره چې کوم دی نو هغه جج کړي نو پته به ولګي زه نور ډېرې خبرې نه کوم یو دوه درې شعر هغې باره کې وایم صحیح د ډالۍ که نه هغه سړی څومره د کار سړی دی هغه سړی څومره د کار سړی دی ډېرو سړو کې چې د شمار سړی دی او سړي خو ټول وي خو هغه سړی شي سړي خو ټول وي خو هغه سړی شي درد چې د کام لري دلدار سړی دی او چې ژوند یې ټول مینه وفا وفا وي چې ژوند یې ټول مینه وفا وفا وي هغه د کلي که د ښار سړی دی او چې د بېلارو غم د لارې کوي چې د بېلارو غم د لارې کوي دغه روان په سمه لار سړی دی او چې خپل دشمن هم ځان ته خپو کې کېنئ چې خپل دشمن هم ځان ته خپو کې کېنئ ویم په ایمان څومره هوښیار سړی دی د خپلې خولې نوړی چې بل له ورکوي د خپلې خولې نوړی چې بل له ورکوي نسیمه دا بس د روزګار سړی دی نسیمه دا بس د روزګار سړی دی خوشحال بابا وایي جو دا نه قدر یو لال پکې پیدا کا جو دا نه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی اتل د دې علاقې هغه جو دا نه قدر لال دی چې زلیږي هم او پلقیږي هم حنیفه دا په مخې خو د تندر په حساب دی لګیږي چرته یو ځای غورځېږي چرته بل ځای مننه جی پروفیسر صاحب اصغر نسیم صاحب او راځم اوس زموږ سره د ډاکټر اسرار اتل صاحب مشر ورور زمونږ ملګری هم دی د تعلیم په لارو کې د ایجوکیشن په لارو کې زمونږ سره ډیوټیانې هم کړي دي او الحمدلله ډېر ښکلی ذوق لري زه ورځمه د ریاض صاحب طرف ته او تاسو هغه سره چې کوم دی معرفي کومه ریاض صاحب السلام علیکم ریاض صاحب ستړي مه شئ په خیره سلام سر تاسو په خیره دلته ستاسو ټیم ستاسو ملګري چې دلته راغلي موږ ستاسو ډېره مشکور یو ډېره مننه کوو چې دلته راغلي یاد لرنه به دا پوښتنه کومه چې د اتل د ژوند باره کې د اتل د شهرت باره کې په درې څلورو منټونو کې چې کوم دی په لنډو ټکو کې د اتل بطور یو ورور ستاسو یو کشر دی تاسو څنګه محسوسوئ چې هغه ستاسو سره رویه د کور کلي سره رویه ستاسو چې کوم خپل خپلوان د هغې سره رویه او د نور ملګرو سره رویه څنګه د هغوی رویه خو جي ډېره زبردست ده او هغه حقیقت کې زما نه کشر دی تقریبا زیات تر معاملات چې څومره دي او څونه زه ځم راځم یو خوا بل خوا مختلف محکمو ته ما ته چې څونه چېرته مسلې راځي نو د هغوی په وجه هغه ما ته اسانېږي که هغه د صحت دی که زنګ تعلیم محکمه کې څه مسله وي لکه تر دې پورې چې د اوسه پورې ما ته چې په یو فیلډ کې څه مشکلات نه دي پیدا شوي خامخا د هغوی چېرته څوک واقف پیدا کېږي او زموږ هغه مسلې اسانېږي نو اصل کې حقیقت کې هغه خو زما نه په دویم درېیم ځای کشر دی خو هغه رول یې د مشرانو دی نو زموږ ټول خاندان زموږ والد صاحب زموږ وروڼه بس د هغه په وجه مونږ ښکاره یو او هغه پهچان او پېژندګلو ډېر لرې له پورې پرته ده مننه جي دا خو د هغه د پہچان او د پیژنګلو یو ځانګړتیا ده چې هر ځای کې تاسو ته اسانتیا دا کړې ده بعضې وخت کې لږ مشکلات هم راځي چې هغه چا غم خادل راغوښتی وي او رانشي او یا خدای مکړه هغه د چا غم ونه کړي د چا دعا ونه کړي تاسو ته خلک وایي چې ګوره هغه کوم دی دونه مشهور شوی دی چې زموږ خواله نه راځي دغه وخت کې ستاسو څه احساسات یاره جی بالکل دا ډېره غټه مسله وي زما لپاره او خاص کر د هغوی چې کوم یاران دوستان دي ملګري دي هغه زما هم ملګري دي خو به هر حال د هغوی ګیلې په ځای وي چې څونه ملګري د هغوی چېرته میلاو شي بازار کې کلي ته راشي یا ټلیفونو کې نو همدغه یوه ګیلۍ چې یاره هغه رابطه نه کوي هغه میلاویږي نه او زموږ ډېره له غواړي نو به زه د هغوی د طرفه بیا هغوی ته هغه معذرت کوم او کوشش مې دی چې اکثر له ډېرو ملګرو غم خادی له زه لاړ شم د هغوی په ځای او جی او نو بس دغه یو سلسله روانه ده الله مراد لره که دا زمونږ مشر ریاض لالا دی که وسیم دی او که نثار دی دا ټول د دې علاقې د دې ولس د هغې چې کوم خپل خپلوان دي دا ټول په اتل باندې ویاړ کوي فخر پې کوي خو بعضې وخت کې دغې مسلې هم راځي چې اتل هیڅ چا را سره نه منله داسې دروغجن وم هیڅ چا را سره نه منله داسې دروغجن وم قسم به مې کولو که واده به مې کوله
نو هغه خپل مصروفیات داسې لاګر کړی وي چې وعده پوره نه کړي. نو راځو به او موږ سره وسیم ناست دی. وسیم په انګلیش کې ماستر کړی دی او اوس ام فل ته هم اډمیشن کړی دی. وسیم له ورزو د ډاکټر اسرار اتل کشر ورور دی او الحمدلله وسیم په خپل انداز په خپل لارا په خپل طریقه باندې ډېر ښکلی شاعر هم دی. د پښتو شعر هم ډېر ښکلی لیکي. نو وسیم نه به یو څو پوښتنې کوو د ډاکټر اسرار اتل باره کې. وسیم بهي نه به دا پوښتنه کومه چې بطور یو کشر چې ډاکټر اسرار اتل تاسو مشر ورور دی، هغه تاسو په زده کړه کې چې تعلیمي زده کړې دي الحمدلله تاسو دومره های لیول باندې زده کړې کوي په انګلیسي ادب کې چې اوس هغه د ام فل او تر پی ایچ ډي رسیدلی دي. نو تاسو هغه څنګه ګڼلی دی؟ کوآپریټیو دی، نان کوآپریټیو دی؟ تاسو لا هغه لارې پرانستې دي؟ ډېره مننه سره د ټول ناول خو ستاسو مننه کوم. تل خو موږ ته ټول عمر لارې کوله او کړي دي. زموږ دپاره یو هغه سورس اف انسپریشن که زه شعر هم لیکم نو دا هم د هغې د وجې لیکم ځکه چې هغه یو اثر په کور کې ما په انګلیسي ادب کې ماسټر کړی، بیا مې پښتو کړی دی، اوس مې ام فل پښتو کې روان دی. دغه ټول اثر دی د هغې د شخصیت، د هغې د شاعرۍ او د صحبت چې هغه لار باندې موږ هم روان دي. دا پوښتنه به هم تاسو دغمه چې اتل صاحب دومره شهرت ولره او دومره لرې لاړه، دغه شهرت ستاسو دپاره یو طرف ته د فخر باعث دی، د ویاړ باعث دی، نو بل طرف ته تاسو ته داسې څه محسوس شوي دي چې اتل په وجه باندې ستاسو ما در یاد لره نه هم دا پوښتنه وکړله چې ستاسو غم ښه دی یا ستاسو ملګري دي؟ زه به دا ووایم غم ښه دی، خو یاد لره د خدای ژوندی لري پوه شه او کار یې پوه شه مشر دی، خو ستاسو چې کوم ملګري دي هلته کې مشاعره یي، هلته کې خلک غوښتنه کوي چې اتل دې درشي او تاسو هلته کې چې کوم دی برید تاو کوئ چې زما لالا راغی، خو زما په خیال باندې چې هلته دی ځان در ونه رسوي نو بیا ستاسو څه کیفیت؟ نو به زه خو مجبوری وي داسې کېږي اکثر، خو بهرحال کم ځای ته چې تللي یو او څوک خبر شوي چې د هغې رور دی نو د هغې نه زیات رسپیکټ مونږ ته میلاو شوی دی. نو زه وایم چې د هغې خپلې مجبورۍ په خپل ځای دي، که هغې راونه رسي خو هغه رسپیکټ مونږ ته میلاویږي د هغې په نوم باندې. یو پوښتنه به دا ولرم چې تاسو هم شعر لیکئ، تاسو هغه نه انسپریشن اخیستی دی، اثر هم د هغه نه اخیستی دی، خو تاسو غواړئ چې تاسو ځان داسې ځانګړتیا راولئ یا خپل یو ځانګړې لاره وکئ، ځکه چې شکیب جلالی ویلي چې شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے. نو تاسو څه سوچ کړی دی؟ تاسو څه د دې لپاره زیار دی تاسو کوشش؟ نو بس لګیا یو، خو بهرحال دومره ده چې هغه ټرینډ سیټر هغې دي، هغې یو کار کړی ډېر زیات محنت یې کړی دی، موږ خو د هغې په هغې اثر کې روان یو فلحال، نو ګورو چې څنګه کېږي هغسې به وي. صحیح. کې موږ سره کشر هارون رشید ناست دی. قدرمنو کتونکو، هارون رشید د ډاکټر اسرار اتل خوری دی. نو څنګه چې موږ د هغې د مشرانو نه او د هغې د کشرانو نه پوښتنې وکړلې، غواړم به چې د هغه نه هم یو منټ چې دا پوښتنه وکړم چې تاسو ډاکټر اسرار اتل ستاسو ماما دی، نو چې ماما ځان وګورئ نو خوري تمه پیدا شي که نه؟ ستاسو د څومره تمې دي او هغه تر کومه حده پورې دغه تمې چې کوم دی پوره کړي دي او ستاسو چې کومه مینه ده هغې تاسو سره پاللې؟ پروفیسر صاحب اسرار صاحب یو ډیر قابل سړی او ډیر ښه سړی او ډیر مهربان انسان ماما دی او ماما مثال د پلار وي. کله چې هم ځان ګرولې نو په موږ یې خامخا څه مینه کړې، هغه که په هر څنګه وي، که مالي لحاظ وي او بالکل، او که هغه د علم په رڼا کې وي، هغه هر ټیم هر وخت زمونږ چې کوم دی هیلپ یې کړی دی، زمونږ مدد یې کړی، او هغه بله ده چې زمونږ د پوهې دپاره هغه همیشه کوشش کړی، بطور ماما هغه هر اړخ باندې زمونږ مدد کړی، زمونږ ته یې پوهه راکړی، او په ژوند کې په علم کې په نور دغه زمونږ یې ډېر پوهه راکړې ده. ډېره مننه جی، خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو، ګلونو اورېدونکو، بیا راغلو. منګه د اسرار اتل صاحب د کشرانو نه او د مشر ورور نه پوښتنې وکړلې، امید د ستاسو به خوښې شوي. واپس به راځو اتل صاحب نه. به دا ځل زما پوښتنه دا وي چې اتل صاحب تاسو د دونه اوږدې مودې نه په میډیا کې انوئ او ستاسو شعر چې کوم دی په ټولو پستو شونډو باندې په هر ذهن او هر فکر باندې راخورو. یو وخت بیا داسې راغی چې تاسو دغه میډیا نه لږ ډډې ته شولئ او اوس هم ډډې ته یې، دا دی موږ دومره په مودو پس را پیدا کړي یې، د پس جانان راغلی دی رقیبه شمه بله نن زما په مزار پرېږده. نو اتل صاحب دغه سوال راته لږ غوندې د هغې جواب پکار دی چې ولې مو ځان ډډې ته که څه داسې وجوهات راغله، څه داسې مسالې راغلې، څه داسې ستونزې راغلې؟ ګوهر صاحب دور د میډیا دی، د 2000
دریم څلورم نه تر 14 پورې ما خو تاسو ته وختي مې وی چې د میډیا سره د بیلابیلو رسنیو سره کار وکړو. بدبختانه تر اوسه پورې پښتون چې ټوله نړۍ ورته ګوري پښتانه خپله میډیا نه لري. پښتانه خپل داسې یو چینل نه لري چې هلته پکې نوکري هم وکړي، مزدوري هم وکړي او کار هم وکړي. که چېرته په دې وطن کې پښتنو خپله میډیا ولرله ډېرې مسلې هوارېږي. د ژبې چې کومې ګیلې دي، د کلتور چې کومې ګیلې دي، یا زموږ چې کوم د دې سیمې موضوعات دي به ټول مطرح شي او په هغې به خبرې وشي. میډیا سره په یو 2-3 برخو کې یا د 2-3 مقصدونو دپاره خلک کار کوي. یو هغه خلک دی چې هغه خپله مزدوري کوي، هلته تنخواه اخلي، نوکري کوي. یو بیا هغه خلک دی چې هغه غواړي دا چې د میډیا د لارې خلک وپېژني، شهرت وږي نه دي، ضرورت دی. نو زما په خیال دغه دواړو ضرورت نه ماته و. د نوکرۍ شته، مزدوري شته، او که د نوکرۍ دپاره وي نو بس دومره مو وکړه چې زده کړه هم پرې وکړه. خو اوس په یو داسې ځای باندې قرار لرو چې پښتانه خپله میډیا ولري او سره سړی کار وکړي، په خپله خوښه وینا وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي، د خپل ذهن د خپل سوچ مطابق او د خپل فکر خوند به کوي. خو بدبختانه په دې وطن کې پښتانه نور روزګارونه خو شروع کوي، بلا روزګارونه کوي، بلا روپۍ لري، خو دغه طرف ته پام نشته چې پښتانه خپله میډیا ولې نه لري. نو غټه وجه دا ده چې اوس ضرورت هم نشته داسې چې خامخا د نوکري یا مزدوري وکړو ورسره، د هغې دپاره نورې لارې چارې شته. خو چې تر څو د پښتنو خپله میډیا نه نو زما په خیال بل چا سره کار کول په دې وخت کې دا لږه ګرانه پرېوځي. بیا د فکر د خلکو دپاره ډېره ګرانه. بیا په اوسني وخت کې میډیا داسې شوه چې د هر چا په لاس کې موبایل، د هر چا خپل چینل شته. نو لږ ډډې ته ښه یو، دغه څیزونو ته به یو څه موده غوږ کېږدو چې دغه خلک ښه ستړي شي، دغه خلک ښه دغه ټول موضوعات داسې واغږي. نو بیا به کوشش کوو چې څه کمی او په څه څیزونو کار کولی شو، کني کار کولی شو چې د یو مقامي چینل نه تر امریکا غږه پورې کار کولی شو، نو هر چېرته یې کولی شو. خو د پښتنو د میډیا د نشتون وجه هم دغه ده چې یوازې زه نه، زما په شمول نور ډېر خلک د دغې نه په ډډه دي، هغه د فکر خلک دی او نه غواړي چې د بل چا سره کار وکړي. ډېر ښکلی جواب دی د ټول پښتون ولس دپاره. ډېر ښکلی غږ دی د ډاکټر اسرار دا غږ چې زموږ دغه شتمنو ته ورسي چې هغې سره وسایل شته دی او هغه سره پیسې چې کوم دی ورسره شته دی او هغې په دې ځمکه باندې د مختلفو وسایلو شتون لري. نو غواړو چې دغه کسان دی رامخې ته شي او هغې د میډیا چینلې جوړې کړي، هغې د پښتون ولس مسلې کړمې، د غږونه، د اوازونه چې کوم دي، د انګازې چې کوم دي او دا ټولې خبرې اترې چې کوم دی نو ولس ته ورسوي، نړۍ ته ورسوي چې دا پښتون ولس به ترقي څنګه کوي او دا پښتون ولس به د میډیا په دې زغل کې څومره چې کوم دی مخ په وړاندې ځي. اتل صاحب راتلونکي وخت کې بلها سوچونه، بلها فکرونه، بلها منصوبې د انسان په ذهن کې وي. تاسو څه داسې کار دی، داسې سوچ دی چې هغې نه هم زموږ دا چې کوم کتونکي دي او دا پښتون ولس دی چې دا ته خبر شي چې تاسو په ذهن کې څه دي او راتلونکي منصوبې او راتلونکي چې کوم دی تاسو په ژوند کې کوم اهم داسې څیزونه تاسو کول غواړئ؟ ګور صاحب منصوبې خو هغه خلک لري چې پلانونه جوړي او څه کول غواړي چې څه وسایلو لري. منصوبې هم دغه دي، د دې ژبې دپاره کار دی، د دې ولس دپاره کار دی، دیو ته خپله پیغام رساني ده، موږ هم دغه کولی شو. زما خپل خیال دا دی چې په دې سیمه او په دې منطقه کې ډېرو موضوعاتو ته لا کار پکار دی. تر اوسه هم په دې وطن کې چې کومې ستونزې دي یا کومې مسلې دي، د تعلیم نه رواله، د صحافت نه رواله، د ادب نه رواله، د هغې نه چا هم لا پردې نه دي پورته کړي یا پرې داسې خبرې نه دي شوي، داسې لیکنې پرې نه دي شوي. که چیرته کتابونه چاپولي نو زما خو درته ووایي چې سبا به ونښلم او 5-6 کتابونه زما د سفرونو تیار دي. خو زما خپل خیال دا دی چې داسې موضوعات راوړل غواړي چې دې ولس ته ضرورت دی. که شعر دې ډېر لږ راوړل غواړي خو چې دا خلک یې واوري، دا خلک ورته تم شي، نو ډېر موضوعات دي. ما په خپله دغه تاسو چې لګې بلا کار کړی دی په دې سیمو باندې، یوازې هم د 2014 نه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د انتظامي ریاست سره ما د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو کې هغه ټول موضوعات مطرح کړي دي چې هغه دا خلک ورته باید تږي کیني او واوري. د زده کړو په برخه کې چې کوم مشکلات دي نو سبا خو به چاته دا ویلی شي چې د زده کړو په برخه کې مو څه موده کار کړی دی، څه مو لیدل او څه پکار دي. زده کوونکو ته ډېر ضرورت دی. دا خلک د خپلې ژبې نه لرې دي، دا خلک د خپل کلتور نه لرې دي، دا خلک د خپلو ټولو عنعناتو نه لرې دي
غواړم هم دغه چې په ټولو سیمو په ټولو کلو کې سړی وګرځي څنګه چې تاسو لګئ څوک کې ګرځېدلم یم دغه راټول کړي په هغه بڼه چې کومه د دې اوریجنل یا فطري بڼه د هغې خلکو ته خواره کړو. ډېره مهرباني اتل صاحب خوشحاله اوسئ کور دې ودانه مننه کوو او د دې فخر سره د دې فکر سره با اجازه غواړو د خپل پښتون ولس نه چې ډاکټر اسرار اتل د تل ژوندی وي زموږ د سلسله د دوام ولري او د پښتونخوا د پیاوړو د سلسله د دوام ولري ځکه چې همدا خلک ته چې دوی سره خواږه سړی کینی نو لږ د فخر او د انبساط احساس وته وشي همدغه خلک ته چې خاله ول سړی راشي نو لګوندې د سکون او د امن احساس وته وشي همدغه خلک ته چې خاله ول سړی راشي نو سوچ او فکر کې چې کم دی مثبتواله راشي سوچ او فکر کې چې کم دی زرخیزی راشي الله تعالی د تاسو وتوانوي او الله تعالی د تاسو په سوچ او فکر کې زرخیزی راولي ځکه چې دا پښتون ولس او دا پښتنه نړۍ چې کم دا هم تاسو د سوچونو او تاسو د فکرونو محتاج ده. ډېر مهرباني کور مو ده.